شروع کوم په نامه د لوی څښتن چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. اولنۍ خبره خو دا ده چې تاریخ او ټولنه دا دواړه چې کله محفوظه پاتې کېږي نو په هغې کې د صحافیانو ډېر لوی لاس وي. نو زه د چارسدې د تاریخ او د ټولنې په حفاظت باندې مامور داسې صحافیان چې هغې کې الف خان شیرپو هم دی، زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دا ټول هر څه محفوظ کوئ. بالکل دا کلی تاریخي دی، دا سکول ډېر تاریخي دی او دې کې بالکل هیڅ قسم مبالغه نشته چې منموهن سنګ دلته سبق ویلو، ځکه چې ما منموهن سنګ نه انټرویو اخیستې وه او هغه ماته ویلو، بلکې هغه له چې ما کله د دې ځای داخل خارج یوړو په فایل شکل کې نو هغه ښکل که دا کال 2012 خبره ده چې زه ریسرچ ما چې کله کو پی ایچ ډي نو هلته تللی وم. نو بیا داسې د هغې هغه نور ملګري چې دي بیا هغه ماته د دې سکول حوالې سره قصې وکړې، بیا د خپلو استادانو نومونه راته واخیستېدل، بیا هغه استادانو چې هغوی ماته کوم نومونه واخیستل هغې کې زه دلته ګرځېدم، په هغې کې مې صرف یو استاد قبر پیدا کړه، نورو ماته ویر اباؤټ هم پته ونه لګېده. په کلاس فلو کې او په عامو خلکو کې ګوره موږ ته به خپلو پلارانو وی چې زه خپل اشنا لزم خپل یار لزم، د هغوی به ټوټل ملګري یا څلور یا پنځه. کله چې تعلیم عام شو نو تعلیم سره یو سرمایه چې کومه زیاته شوه هغه ملګري، هغه ملګري چې هغه چې زمونږ د پلارانو به پنځه هغه دلته 50 شو او هغه 50 څنګه شو هر کال 50 ځکه چې دا د اول نه واخله تر د یونیورسټۍ پورې رسي نو دا ډېر زیات دي. په کلي کې خوبي څه ده، د کلي په سکول کې چې ته سبق وایې هغې کې خوبي څه ده، بهر چې توځې نو تا سره ډیزګنیشن ځي، تا سره عهده ګرځي، تا سره پیسه ګرځي، ستا حیثیت ته خلک ګوري نو تا سره هغسې ډیلنګ ساتي. کلی واحد ځای دی چې دلته خلک ستا حیثیت ته نه ګوري، ستا صرف دې ته ګوري چې دا ماره کلي دی، نور هیڅ څه دوی نه یادوي، دا هر څه دوی هیر کي. دا کلیوالي چې ده او بیا دې کلیوالۍ سره چې کله د ملګرتیا دا خبره اضافه وشي نو دا بیا داسې شي چې د دې نه غټه سرمایه په دې زمونږ په ژوند کې نوره نشته، ځکه چې سرمایه خو موږ دولت ته وایو، پیسو ته وایو، خو دا د ملګرتیا چې کومه سرمایه ده ما اوس هم د ملګرو سره خبره کوله. تحقیق چونکې زه د تعلیم طالب علم یم، تحقیق نتیجه دا ده چې کله ماشومان د 5 کالي نو دې په مور باندې ډېر انحصار کوي، د 5 نه چې 14 پورې لاړ شي نو دې په پلار باندې ډېر انحصار کوي، خو د 14 نه واله تر د 19 پورې دې ټول انحصار په خپلو ملګرو باندې کوي. نو موږ د نوي استادانو ته هم دا وایو چې تاسو د دې 5 کالو نه فایده والی، تاسو که دوی رام کوئ که دوی کنټرول کوئ نو دوی د دې په ملګرو باندې کنټرول کوي. بیا یو بل تحقیق ته دا وایم چې د 50 نه واله تر 80 کالو عمر کې د کومو کسانو انسانانو دوستان ډیری او داغه د دوستانو محفل ډیری نو د دې دا کس نه بوډا کېږي او دې سره دنه غټه سرمایه بله نه، نو دا یو ډېره لوی هغه لیک لوست یې دلته خپل را روان نسل ته منتقل کړی دی، د دې نه غټه خبره بله نشته. مونږ چې کوم ژوند تېر کړی دی ظاهره خبره زموږ بچي به د هغې نه ښه ژوند تېروي. زموږ پلارانو چې څنګه عابد خان وي کوم ژوند تېر کړو هغوی په عامو حالاتو کې مزدورۍ کړې وې، هغه ژوند نه مونږ له هغوی ښه ژوند راکړه. مونږ به دا کوشش کوو چې مونږ خپل را روان نسل له دا ښه ژوند ورکړو او بیا د تعلیم د تربیت د سماجي ژوند د تړون د لارې هغه اشنغر چې بیا په اشنغر کې چې علي خان بابا وایي چې اشنغر د کان د زلفو د دلبرو او یا بیا ماشومه مینه چې شباب ته رسي، دا زمونږ د دې خاورې هغه شاعرانو چې هغوی هر څه یا اعظم صاحب چې کله وایي چې ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ دي ستا نه دي، دا دې اشنغر دې دونه پراخ ادب زیږولی دی چې په هغې باندې ما خو تاسو ته ووایي ما چې کتاب لیکم 9 کاله کې کتاب لیکلی دی، خو زما په کتاب باندې را روان محققین شخوند وایي، شخوند پې داسې وایي چې ما په هغه کتاب کې د 403 آیا شخصیات شامل کړي دي او 300 نور داسې رالل
چې هغوی دومره کارنامې کړي دي چې هغه په دې کتاب کې شامل نه دي. موږ په کار دا دی چې په بل ایډیشن کې هغه شامل کړو. هغه د مختلفو فیلډس کې دي چې ګوره زه تاسو ته یو خبره وکړم د کال 1932 اولمپین موږ سره به 400 کې ما ته پته نه اوس مې دوی ته خبره کوله په د هند په فلم انډسټرۍ کې دا که خیال تاسو کړي چې دا شاهي مدینه دا چې کله د نوشاد په دې باندې دا طرز جوړو دا طرز د 400 د زیب النساء چې د دې زینو د پلان خو ځوا اول ته بیا هغه په فلم انډسټري کې واغشته دا هغه د الټ لویا ګلوکارا فنکارا جوړه شو بد قسمت بدبختانه موږ په داسې چاپیرچل کې جون کو چې د فنکار عزت ډیر کم کو یعنی 400 چې دا ټول د فنکارانو نه د ادیبانو نه د هنرمندو نه د مزدورکارو نه او د لوی عالمانو نه ډکه دون لوی عالمان دلته د خپل ژبې د خپل کلتور د خپل مذهب د خپل دین دا دلته پراتري چې د هغې مثال نشته. نو نن چې دا مونږ کوم ملګري راغونډ کړي دي مونږ ډېر زیات خوشحاله یو خوشبینه یو او تاسو ته دا کریډټ درکو چې تاسو زمونږه دا لږ شانتې لمحات محفوظ کړل. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو ډاکټر سهیل صاحب سره ډېر بحث مباحثه کېږي.